قرآن اخوا کا دا قرآن زه نه منم دا زه نه منم اخوا په کونه کې مرچکې چولې دي زما په سپیمو کې مرچکې چولې دي زه بربند کړې ما او ما نه اګي د دې دروغ وي چې ما په غش کې دغړي 15 وسلې د کور نه اوچت کړي یو ټوپک زما د کور نه اوچت کړي یو تماچې د هغه دغه نه اوچت کړي د کور نه د په چاپه کې اوچت کړي په دې کې د کورونو بیزته کړي د خزو بیزته پکې کړي دي دا سیمون مړی کړو چې یاره دې په موږ داسې چاپی ویو اسی چې ما په موټر کې راخوشي شو ډیر ځای پورې راغی خو ما په کچو لارو باندې موټرسایکل وېستو او ما عدالت ته حاضر هم نشوم ولې چې دی عدالت کې ماته کسان کینولو پولیس والا قرآن مجید باندې لاس کې خو چې اپرادي سړی دی زما په قبر کې نه سملی نه د ممریز او نه د جابر په قبر کې سملی نه د نوشروان په قبر کې سملی هغه ورته وی چې زه په دې قرآن لاس एकदम ادا دي کسانو نه لري سلويخ کسان په خلی یادېږي ورو سپورې چا سلويخ کسان تانی ته نه دی بوتلې بسم الله الرحمن الرحیم زمانوم ګلنور خان دی د پری کورونو ناکې خرکی اوسیدونکو دا داس چې کوم مخکې کېده دغه وخت کې موږ د خپل جماعت نه راکوشو او یوازې زونو ما سره د خپل کلی ډېر سلويخ کسان نور هم په هغې کې زما ملګري ډېر کسان پکې دا جابر او دا ممروز خان چې په چا باندې دوی دا جرم منلی دی دا موږ سره موجود په دې باندې زه قسم خورم ما دې پکې خدای پاک د خپلو بچو نه خلاص کړي د مور پلار نه مې پکې خلاص کړي چې دا کسان ما سره موجود چې کله دا ډز وشو نو دغه وخت کې یو زمونږ یو ملګری نوم یې نالم هغه وی نثار ما کره جګړه ده او ډز وشو اوس پکې خبرې دي ډېرې زیاتې چغې سوري دي نو وی ځای چې نثار ما کره ورشو دې جابر ووې دا چې کم اوس ملزم دی دو وی چې تاسو کو د دغوري کرے ورځې نو بده خبره ده ما ورځې خو بیا مونږ ورلو چې مونږ ورلو نو نثار ما دی په خپله او دا نو شعر د دغه هلک په چینچی کې اچو ورسره نور د کلي هم ډېر زیات خلک وو خو دوی هم پکې وو بیا چغې سورې شوې او د نثار ما هم کنځل کول نور مشرانو مو کنځل وینې کول په دې وجه چې یاره دا کیسې قطارې خو به په خاریه کې کېدې نن سبا دا زمونږ کلي ته راورسېدې خبره ختمه شوه ټول خلک کرو کور شول لاړل پولیس پکې راغی هغې پکې خپل چې کوم هغه دغه خبره وه هغې شروع کړو هغه معلومات یې شروع کړل خلک کورونو ته لاړل مونږ هم پکې کورونو ته رالو چې سهار وختي شو چې کله مونځ مونږ وکړو او نو د مانځه نه وروسته زه لږ وده کېږم چې زه وده شوم نو پلار مې راغی ویره جابر دی په کور پولیس ورغی نو هغه اواز سره زه راویښ شوم چې زه راویښ شوم نو زما دا ورور هم راویښ شو نو دغه وخت کې چې هم کتل نو پولیس زمونږ کوڅې زمونږ کور ته هم راغی چې کور ته راغی یو زنانه وه او زمونږ مخامخ یو ټوپک پروت و د پلار مې هغې ته ګټه پرته وه لکه 2 میله ټوپک دی پخوانې هغه د شپې کل ناکل هغه راغشتو هغه ټوپک یې اوچت کو او زما دا ورور دی د ده ته وي ستاسو نوم دی ده ورته وي ممروز خان دی اوچت کو او ما ته وي ستاسو نوم ما یې ګلنور خان وي تی سار شه دا چې دی یې اوچت کو جابر یې اوچت کو دوی لاړل چې لاړل چې په دوی ورله چې نثار ما باندې ورله نثار مې اوچت کو زوی مې اوچت کو زه چې خبر شوم وي دا د بیګانې کاته کې اوچت کړل ما وی ښه چې زه واپس لاړم دوی یې ما ته ونه خول دوی یې غیب کړي صحیح ده بیا چې د هغې نه وروسته واپس زه لاړم نو د جابر نه ما یو ویډیو وکړه هغه ویډیو زه که زما دا ملګري ګوري نو زه وایم چې که ماشومان وي نو هغه دې دا نه اوري زما دا خبرې نه اوري ځکه چې جابر ما ته ووایي چې زما یې په کونه کې مرچکې چولې دي زما په سپیمو کې مرچکې چولې دي زه بربند کړې ما او ما نه اګو ته پړې اچولې دي او ما نه اګې راښکلي دي د بټګرام یې سیچو جاوید خان نو دا ظلم په کم قانون کې راغلی دی هغه ما ته وی چې ما ته خپل ځاني تپوس کو او تاسو کېدای شي دا ویډیو هم ګورئ په سوشل میډیا هم چلیږي او په دې دغه کې به مو چلیږي په دې کلیپ کې تاسو دا ویډیو هم ګورئ څنګه چلو جی بس ما ته وی دا منی چې دا نیم الله پوری کړی د مستاو خپل من دې ذاتي وایم مله دې مو کې مرچ جوړ څنګه چلو اور دې کړه مرچ جوړ دا منی چې دا نیم نه نیول متاول مستاو خپل من دې ذاتي وایم فرمایي راځي مرچ جوړ اور دې کړه مرچ جوړ سیده دا ونه نیول متاول نه دا خو ته مو سره د جمعه نه رونه وته دی دا غوي خو نه قرآن پتا ته څه ویل شو دا خو ته مو سره د جمعه نه رونه وته دی مو ته دا غوي خو نه قرآن ما دې نه یو خبره
او تا ته څه وی چې څه وویل مریض هم یاد او ته خپل ځان هم یاد ما دې یاد هلته کور کې نه شي شولې نه سپیل نو دا نه وی کوم کور کې هغه ماته وی چې دا خو یو ډز دی یو کس لګېدلی دی چې زه په دې کلي کې چې 15 مړي شوي دي هم منم نو 15 مړي وي زه په دې منم چې زه دونه والم او دونه وال ټکول لا کړي ایسیچو په خدای مې د قسمی چې سروب زیاتې کړي ناروی کړي او ډېر ظالم انسان دی د هغې نه وروستو چې دی وایي چې یاره ما ټوپکې ریکوري وکړه تماچه مې دغه کړه دی دې ما ته هغه موبایل وښیي او باقي ده پکې یو خپله ویډیو کړې ده نو زه دې ایسیچو ته وایم او دغه هلک ته وایم چې د ځان له ایمان له ډغره ورکړه هغه هلک چې وایي چې یاره زه ما په ته پکې موبایل میلو شوی دی ما ته موبایل وښیي او دی په هغه خپلې ویډیو کې هم غلط شوی اول دی وایي چې زموږ په کور کې پروګرام او ما د ټولو خلکو نه مخکې مونځ وکړو او زه ما ځان فارغ کړو زه مخکې لاړم او بیا د هغې نه وروستو دی وایي چې یاره زه هر ماسخوتن یو په وخت سبق وایم او زه سبق ته کېناستم دا خلک ما نه لاړلو نو زه یې سیجو صاحب ته هم وایم او ده ته هم وایم چې د خدای ظالمان اول سوچ کې هغه صاحب بیا دروغ لګوي هغه صاحب دروغ ویډیو لګوي هغه صاحب حساب کتاب سره خبره کوي ما جی ویډیو کړی په تاڼه کې د هغې نه وروستو دا ایسیچو ما باندې اف آی آر نه کوي خو ما پسې داسې ګرځي ته وایې جوړې ما 4 مړي کړي دي ته پوه شوې نه تې زه خپل پټي ته تللی شم نه تې په حجره کې کېناستېدی شم نه تې په کور کې کېناستېدی شم زه په موټرسایکل په تربوزک مې والي ګرځم پرونه خبره ده چې مونږ تلو تاریخ له چې تاریخ له تلو زه دوی لاړل په چینچی کې او زه په موټرسایکل وم نو لار ما بدله کړه او دی ما پسې په موټر کې ایسیچو ما پسې په موټر کې راخوشي شو ډېر ځای پورې راغی خو ما په کچو لارو باندې موټرسایکل وویستو او ما زه عدالت ته حاضر هم نه شوم ولې چې دی عدالت کې ما ته کسان کېنولو پولیس والا بس په دې وجه باندې هغه ویډیو چې ما کړی د وی چې دا شیر نشي او هغه ویډیو ما شیر کوله ولې چې ما سره ظلم شوی دی بیا د هغې نه وروستو زمونږ د کلي د ټولو خلکو سره وکړه چې دا کسان بې ګناه دي 40 کسان په شمارلې ماسخوتن مونږ دغه کسانو له لاړو چې کسانو له لاړو زما یو کلیوال دی هغه په دې کې قرآن مجید وړو ما ته پته نه وه هغوی ته هغه قرآن مجید باندې لاس کېښودو چې پردې سړی دی زما په قبر کې نه سملي نه د ممریز او نه د جابر په قبر کې سملي نه د نوشروان په قبر کې سملي هغه ورته وی چې زه په دې قرآن لاس एकदम ادا دي کسانو نه لري 40 کسان په خولې یادېږي وروسه پورې چا 40 کسان تاڼې ته نه دي بوتلې مونږ تاڼې ته تلو موبایل مونږ له مخې له راغی او مونږ یې واپس کړو مونږ ته وی سې چوشته دی نه مونږ موبایل سره خبرې کړي دي د هغې ټول کسان ګواهیان دي موبایل والا مونږ سره خبرې وکړې هغه وی چې یاره سیچو خو نشته تاسو سبا راشئ 10 بجې ما ورته چې دا خو ټول مزدورکاره خلک دي نن ماسخوتن دی اوس دوی روزګار دي سبا به زه د کم ځای نه راټولوم دوی وی چې یاره جي نن نشي کېدی او هغه کسان چې کوم دي هغوی ونه منله چې وی نه منله او زه تاسو ته دا یقین سره وایم ما خو تاسو ته مخکې مو وی چې زما دې پکې خدای پاک مور پلار دار څه نه زه خلاص شم چې دا کسان بې ګناه دي یوازې پکې زه قسم نه خورم دا کیس چې هر چا کړی اوسه پورې پته نه لګي مونږ په خپل جومات کې دا دوا کړې ده هغه ویډیو ما سره ده او په هغې کې مونږ بالکل الټه لاس اوچت کړی چې خدای پاکه دا هر چا چې کړي دا غل پیدا کې دا ایسیچو چې کم دی د خپلې پرچې ډکولو دپاره داسې کسان نیسي او بې ګناه کسان او هغه جیل ته کوي او تانې ته کوي دا د خوښه ده یو ظالم ایسیچو دی یو ظالمګیت یو بربرګیت او ظلم یې راغښتی دی په کوم قانون کې دغه شوي دي چې یاره دوی دی په کورونو کې چاپي وي او بیا یې 3 ورځې غیب کړي دي جي 3 ورځې دوی غیب شوي دي او بیا د هغې نه وروستو دوی ټارچر کړي دي او قسمه قسم ټارچر داسې ټارچر لکه چې ډېر غټې روپۍ غشتي دي مونږ ایس پي صاحب له لاړو ایس پي صاحب مونږ سره ډېره ښایسته او مزېدارې خبرې وکړې زه د ایس پي صاحب نه بالکل متاثره شوم ما چې د ایس پي صاحب بیان وړی د هغه چهره ما وکته نو ما یې کیدای شي چې په پولیس کې هم داسې خلک وي قسم دی که د ګپ لګوم چې زما د پولیس نه دا زړه داسې تور شوی دی ټول دروغ او غداري او بېایمانتوب دا مسلماني ده خو چې ما ایس پي صاحب سره زه میلو شوم نو قسم دی چې ما وی چې یاره په دې پولیس کې به هم ښه خلک وي نو هغه مونږ ډېر مطمئن کړو او زه د هغه په هغه دغه باندې ډېر مطمئن یم کیدای شي چې دې پکې یو ښه سټپ والي او په دې دغه مجرمانو ته ورسي او دا جاوید خان سیچو چې کوم دی د خپلو پیسو دپاره او د خپلو پرچو دپاره چې د کوم بې ګناه کسان نیسي نو زه دا غواړم او دا زه مطمئن یم په دې خبره چې ایس پي صاحب به د مخه نیسي او دی به په دې پوهیږي
چې یاره دا کم بې ګناه کسان ته نیسې نو دا ته غلط کار کوې یاره جي زمونږ په کلي کې غلا اوسه پورې نه ده شوې مړي ښه ډېر شوي دي دشمنۍ ښه ډېرې دي او ښه ښکاره کېږي دشمنۍ او هر چا سره د خپل دشمن دغه شته ځان ترې ساتي او یو بل پسې ګرځي خو داسې کار اوسه پورې چېرته نه دی شوی نو 15 وسلې د ده د کور نه اوچتې کړې دی په چاپه کې اوچتې کړي دي دا دې دروغ وایي چې ما په ګشت کې دغه کړي 15 وسلې د ده د کور نه اوچتې کړې یو ټوپک یې زما د کور نه اوچت کړی یو تماچې د هغه دغه نه اوچته کړې د کور نه دی په چاپه کې اوچتې کړي دي په دې کې د کورونو بې عزتۍ کړي دي د ښځو بې عزتۍ پکې کړي دي داسې مونږ مړي کړي وو چې یاره دی به مونږ داسې چاپې وایو او د 200 کسانو سره د 2 وسلې د کم طرفه راغلی چې دی د 2 وسلې ښیي دا یې د کورونو بې عزتۍ پکې کړي دي دی وایي چې دوی ما په لاره ګیر کړل دا 2 کسان او دوی سره ما د 2 ټوپکې او تماچې ګیر کړې نو ته ما ته ده ووایه چې په کم قانون کې راغلي دي چې ولې دوی ته ګیډي والیو چې یاره دوی دا 2 کسان ټوپکې په سر کړی او روان و دوی نیول دا خو ښه کار دی جی زه د خرکې خون بابا کورونه یم د پره کورونو زما نثار نوم دی جی او زه چې دی نو دا پریس کانفرنس ته راغلی ما زه خپله خبره کوم جی ښه جی دې وخت مطلب دا دی چې مونږ راغلو د ایس پي صاحب د ځای نه جی بیا هغه مطلب مونږ له ډېر مطمئن او ډېر ښایسته خبرې مونږ سره وکړې خدای پاک دې عزت وکړي او خدای پاک دې ښه ساتي بیا د هغه مونږ نه خبرې واورېدې جی نو کله چې دا هلک ولګېده جي نو مونږ دغه وخت مطلب دا دی په جومیات کې د هلک هم مونږ سره جي په جومیات کې وو چې مونږ سره په جومیات کې وو جي مونږ مونځ وکړو خو د هلکان جي دا اوله تیز دي په مانځه کې لږ که نه نو هغه بیا مطلب یې د جومیات نه مخکې ووته نور کسان هم ووتل چې نور کسان هم ووتل دوی جي هغلته ډزو شو دغه وخت زه په 3 رکعت باندې ناست وم د ماسخوتن د مانځه په ویترو باندې جي کله چې جي زه د اللهم صلی ته ورسېدم جي بیا دغه ټایم سره مطلب دا دی زه په تخیاتو ناست وم چې ډزو شو جي زمونږ په زړه کې یاره شوه چې یاره مطلب دا ډز دلته څنګه وشو دا څه چلو شو څوک ولګېدل چې جي مونږ وتو نو دغه ټایم سره چې سلام هم بیا وګرځو کله مونځ پوره کو بیا د چې دی نو مونږ چې ور ووتو دا نور الله استاد جي زمونږ د جومیات استاد دی دا خون بابا د جومیات بیا چې مونږ ور ووتو نو دی هلته په سړک باندې پروتو جي بیا ما آوازونه وکړل چې ګاډی راولئ دا لږ ښه دی او هغه له هم ډاډ ورکو چې بچې خیر به شي او مطلب دا دی خدای به دې ښه کي او بچ لګېدلې خدای پاک به خیر کي هغه له مو ډاډ ورکو جي بیا دغه ټایم د دې رشته دار ټول ولاړو بیا هغه مطلب یا رشته دارو ته مې ما وی چې ونیسئ چې دې ګاډي کې واچو او ګاډي مطلب دا دی چې تاسو دا هسپتال ته منتقل کړئ چې خدای پاک دې ښه کي او دام شکر وویسته چې الله شکر دی چې مړ نه دی صحیح ده جي ګینې په دې کې به څوک شرمېدل بیا د هغې باوجود هغه هم چې دی نو دغه کې واچو چینچی کې هم واچو او دوی لاړل دغه ته هسپتال ته لاړل جي او مونږ چې دی نو واپس را روان شو او مطلب خپلو کورونو ته رالو جي چې کله مطلب سار شو او د سار مانځله جي زه ووتم او ما په دې جومیات کې مونځ کوو د اخون بابا په جومیات کې نو دغه ټایم سره جي دغه کار وشو چې کله مې مونځ وکړو جي بیا چې زه بار راووتم جي دغه ټایم مطلب دا اس ایچ او صاحب او دا دغه په دې ګاډو کې څوک نه وو هغه استاد جي د ډراور د موبایل ډراور هغه چې دی نو ولاړو ما له نوم نه راځي بیا هغه چې دی نو ولاړو هغه سره زه ورغلم ځکه چې ما ویم بیا به وایي چې یاره دي د کور مخې ته ولاړم نو سلام علیک یې ونه کړل نو بیا جي زه ورغلم هغه سره مې سلام علیک کول چې سلام علیک مې کول دغه ټایم سره مطلب دا یې چې جي زمونږ د کور زما زوی نوشیروان راوویستو چې جی دا یې مونږ ته غږ نه کوو دغه ټایم مطلب د شب قدر دغه نه څه وي ورته مدرسې نه هغه مطلب ترجمې کېږي څه کېږي زما دا لوڼه چې دې سار کې ترجمه کوي دوی کټ کې ناستې وي چې دوی وکتل دا پولیس والا چې دی نو دا زمونږ کور ته ننوتل بیا هغوی ویلې چې یاره دا دوی څه پسې رالل چې دوی څه پسې رالل بیا هغوی ورته وویل چې تاسو څه له رالی وی چې مونږ رالو او چپ شئ غږ مه کوئ بیا جي زما دغه لوڼه دغه ته ناستې وې ترجمې ته قرآن شریفونه ورته په بالغ په کټ کې پراته وو زما 3 لوڼه دي هغوی هغه حفظ کوي هغه ترجمه زده کوي بیا دغه ټایم سره
دوی ورته وی چې چپ شي هغوی ورته بیا قرآن شریفونه ونیول چې وګوره تاسو بې تپوس هم دغه حساب کور ته راننوتی زمونږ یاګانې اخلئ پوه شوې ورته وی چې چپ کا او ورته وی چې دا قرآن اخوا کا دا قرآن زه نه منم دا زه نه منم اخوا کا دا ورته د سیچو صاحب وی بیا دوی چې راووتل دغه ټایم مطلب دی زه په سړک ولاړم ما د یو دغه سره ځکه چې زما غلونه دا خبرې کوي زما دا زوی دا خبره کوي بیا زه چې د هغوی سره مې سلام علیک کول زما دا زوی یې راویستو چې زما دا زوی یې راویستو زما هغه زوی هم په موبایل کې کېنو جي او دغه وخت د سیچو صاحب اواز وکړو چې مطلب دا یې دغه یې دا بابا هم کېنوی چې زه هم کېنولم بیا تاڼې ته یې بوتلو بیا چې تاڼې ته یې بوتلو مونږ یې حوالات کې واچولو او دغه دوه کسان یې راویستل دغه جابر یې ول راویستو هغه یې جي دغلته کې په تاڼه کې ووښو بیا هغه را دننه کو بیا چې دی دا نیمروز خان وویستو چې بیا دا نیمروز خان وویستو چې دا ګلدوز خان زوی دی او دا جابر چې دی دا دغه نسیم زوی دی بیا دی هغه نمبر په نمبر یې ووښل بیا چې دی نو دا لږ بوته کمرې ته دغه جابر چې جابر او جابر یې بوته جي نو دی هلته کې مطلب چې څه وخت یې ووښو نو دی چې راغی نو وی چې دا خو لا مطلب دا دی چې زخمی دی که دغو نه وال بل چا وخوړل دا خو زخمی دی چې 15 مړي به هم دی